خیالي تا اورې راکا دا موږ څنګه وایو ان شاء الله ټول ته پورته کو د خدای په حکم سره راکته دا جی په موږ نازله شو دا فاچ دا یا په توهم د اما بنا دا یا بچا یا بنا د په تقدیر د دي چا او تقدیر د اما په کوم ځای کې پاغي من موږ د سخت اعتراضونه په ولو په اخر کې ما د دین سو جوابونه شيري یو جواب د دین رزيدون استرابادي کړل کنه هغه وي دا خود بعدو د چا په ځای قائم مقام دی ها امام اما وایا اما بعدو کې اما بعدو وزیرستان استاد اما بعدو سره اما بیا یو خبره کوم دا خبره مخته بوزه بطريق تعويذ الواو په طریقې د تعويذ د واو کې د چانه عن هذا دینا الکه دا بطريق د بچا پر متعلق دی ځکه مخکې توهم هم تل او تقدیر هم تل دا د کوم سره لګي علامه عبدالحکیم سال کیوټي وای متعلق بالتقدير توهم سره نه لګي هغه د وهم کار دی چې وهم وایشته خو تقدیر چې کې نو یو شی چې ګور ماته ګور یو شی چې مقدر شي په کلام کې څوک مقدر شو اما د زی خبر نه لقلار شخه څوک شو مقدر شو اما چې کله مقدر شو ګور زیدې ته بزین زمونږ لزم یا ګور سره یو د شي سر ورکولي ګور مقدر د پاره بقرینه غواړي چې ستان نیت د مقدر څه ته وي چې په لفظ کې نه په نیت کې وي نو دې ته بس په نیت کې اراده دې د مطلب چې دلته شته ستا اراده هم ده نو دا لفظ خو دې پر موږ ذکر کوو چې پاغي دلالت کوي او لفظ لا حذف شو اوس بس څنګه رسم وتا نو په دې کې ضروری د چانه چې شی پاغي باندې قرینه دغه قائم مقام وګرځي نو زر وسره وي بطريق تعويذ الواو عنها دا بل جواب دی علاوه دغه جواب نه چې کسو مونږه بعدو قائم مقام کړل غوړي دا غنه دی غوړي اچھا جواب کړو ما تاسو ته رضی دا جواب چې دی کنه دا دی وی ګوري بطريق تعويذ الواو متعلق بالتقدير اذ لا يجوز الجمع بينها وبين ام ګوري وی دا دونه چې جمع شین دي چې هم واو راغلي هم ما راغلي واما بعد چانه دی ویلي چې وینه خلک څنګه وای اما بعد نو چې چې واو راغین اما نشته چې اما نو واو نه نو زولې ولې د دونه بيدات په مقلات په دینه بيدات زه په پوښوم کنه چې دا واو د چا قائم مقام دی ځکه چې عوض او معزون هو جمع کیږي چې نه جمع کیږي نو دا واو دا غینه څه شو اورې ګن داسي وایي بیا علامه سیال کوټي وایي ماشاءالله وایي ځکه ګوره دا اما بعدو چې ده د سره واو نشي ویل کېده واو خود عطف ته پر راځي کنه څه ته پر راځي دا موږ عطف نه کوو شی د بل شي عطف کوو اما بعدو به بيد واو نه وي کو واو وینو ابدا اما په ځای راوړي دا به واو سي هغه واو عاطفه بنئ چې د اما وشو د اما په ځای به د اما کار بور کوي ای سړیا یا عبدالحکیمه تا ولې دا کار کو وې ځکه چې زلالم کتابونو ته وجدت فی الكتب چې دا اما بعد یا د اقتضاب د بار راځي او یا د پاره د چا د فصل الخطاب د بار راځي او دوانه تقاضا د انقطاع کې د ما قبلنا او واو را تقاضا کې د چا سره د اتصال د ما قبل سره نو واو او اما بعد چر ترجمه کړي زم خبره مې پوکا چې په سر نه خوځي راخوځي سمې ته وې دې غره کا ټوپۍ راکا ټوپۍ راکا څنګه شو نو واو او اما بعدون جمع کوله ځکه اما بعد د سره پر دنیا تر غله اقتضاب د پر یا د فصل خطاب د پر دوه تقاضا د انقطاع کې د چانه د ما بعد نه پوښې په د وی الله خیال د سیال کوټي عبارت ده لانها في اوائل الكتب اما من الاقتضاب او فصل خطاب وكلهما يقتضيان الختام ما قبله
اوس چې توهم دپاره شي بیا واو شته که نشته بیا بیا سره ګورو جدا قصه ده. اوس ما ته ګوره جی لول تاسو ته زه دغه خبره کوم چې دا شته لیکل زما پوره شي. اوس اقتصاد موږ پېژنو نه پېژنو که نه یا او دغه څه ته وایي دا څه شی فصل الخطاب څه ته وایي د دې څه مطلب دی؟ دا خو سنسکرت ژبه کې پوه شئ په ټاکري ده. زه په دې څه پوهېږم چې اقتصاد څه ته وایي او فصل الخطاب څه ته وایي. اما بعد راغلی دپاره د چا نو اوس ما ته ګوره جي په دې عبدالحکیم سیالکوټي دلته غلی شوی دی په دله پاسه چې کوم دی جامع تقاریر دغه دی په هغې لپس په دله پاسه حاشیې شوي دي. خو به دا هم خلکو عبارتن ویلي ټیک شوه لکه زه تاسو ته د معرف الکافي وایم که نه داسې وایم چې زما نه پاتې نه شي چې تاسو کمال دا دی چې موږ دا معرف جامع زده کړه که نه په دنیا کې به خدای به داسې علم درکړي که نه چې استادان به شي نو دا مې راته ووایي ګورئ ښه او دا به ستاسو نه خو دا به یو ټایم نه کړي ګورئ ځکه چې دا ټوله زه وایم که نه دا 2 جلده ده ګورئ 2 جلده تاسو څنګه وایم دا چې څومره د دې شرح شی که نه ټولې دې کې راکش شوي دي جذب شوي دي نو دا به زه تاسو ته وایم پکې دې کې بیا انشاءالله ملا جمال هم دی رزیم ده هر څه پکې چې څه دي ټول پکې رالو سر د ردودو نه په هغو ردونه دي دا ځای پلانکي ټیک نه دی دا پلانکي ټیک نه دی هم بیا ما لږ کار کوو بیا ځینې ستړی شوم چې دا په کومه نښتی که نه الحمدلله تر دې هینه پورې یو ملا دا اوس نه رسېدلی چې ما پرې رد کړی واپس یې ماله جواب را کړی نه به مور به داسې ملا راوړي پوهېږې پې ځان پوهه کړه. اوس زه تاسو ته وایم دا اقتضاب څه ته وایي اقتضاب انقطاع ته وایي څه ته وایي بیا مې اقتضب الغصن انقطاع دا په جامع تحقیق لوی ملا دی لیکي بیا وایي اقتضاب داخل لغوي ما انقطاع ته وایي په اصطلاح کې انتقال دی مما ابتدأ به الكلام څه دی اورئ انتقال ګوره د انتقال دپاره راځي اما بعد ګوره لکه مخکې د حمد او د صلات خبره ده اوس بره د کتاب خبره ده اما بعد یو بل مضمون شروع کوي نو د یو مضمون نه چې بل مضمون ته اوړي که نه دا د انتقال دپاره شوه د هغې څه نه چې بیا شعر وي او که نثر وي خو الا ما یلائمه الا ما لا یلائمه څنګه وایه ځان پوه کړه اورې که نه الا ما لا یلائمه دی تا کتاب راوړه څه ته کاشه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه تعظیم وکړه تاسو وایي زلزله ده کله زلزلې وي منډې به نه وایي چا ته تخلص دا ورته ګوره پابندي ده څوک د زلزلې منډې نه وایي ځکه چې منډې وایي دې نه حالات خرابېږي ځینې طالب بیا دغه پړه کمزوری کټو کټو زلزله شي که نه مخکې دلته زلزله وه ډېره اوږده زلزله چې وه ما معرف الکافیه په دې هغې لیکلی دا زلزله وه ټوله شپه به زلزله وه دلته یو مذهب دی که نه دلته کې تاسو ته به زه وښیم مجوب شان کې دی هغه بس په کمره کې به پروت و ما سره ملګری و که نه ما به ټوله شپه به زه یخوم که نه ما به دا لیکل کول که نه دا یې ګوټ کې کمره وه په هغې کې به زه پروت وم لیکل مې کول چې دغه به شو که نه چې دا رخا به ډېر تېز شو نو بس بیا ما اوس که راوغورځېږي بس زه به راپاڅېدم اوس دا مذهوب نه دی مذهوب دی اوس چې دا تېزه شي که نه دی به په ژړا شي په بستره کې پروت دی ژاړي خو پاسي نو زه یم پاسه که نه ژاړي سله خو پاسه وځه بلکل دغه نه دی اعضاو بېکار پرېښو پاسېدی به هم نه شو تله څه شی مذهوب دی دلته یې وړکې ماشوم ورسره کله بیا پلار واده نه کوي دا مذهوب دی یو کله ما خدای په خیر کې خپل زوی او نور به خدای ورکړو ځان ښکلی ځان دغه کوي مزدوري کوي ښه سړی کله کله راشي دی زه د دریو کال نه زه لګیم زما نه چې دغه وکړه څه وکړه دعوت نه کوې زما چرګ شیشه شو وایي ګرځم پسې ویله ګرځم پسې نه
زم هغه زما چرګړه بوډا شوی خدای بنده وینا دا سپین چرګان زمانه دي خو زه تعالی چرګ کم یو وطني چرګ زه هغه پسې ګرځم مې سړی مې قرآن ته دا سپین خدای خو نه دا ټیک نه دی زه دا ګورم کم یو ګورم وطني بونه شو دا ورانه کی خانو دې سوې ها خمنډي بنوي ها یو دې چې کم دین فصل الخطاب ها دا ته انتقال دی ما لا دا پته کې د انقطاع د مقام درنه ته خپل لا اله الا الله يموت نو اجل لا اله الا الله سره د لا اله الا الله عطب په مقابل جایز دی خدای دویم درجه یا فصل الخطاب د پر راغله اما بعد سره پر راغله د فصل الخطاب څه معنا ده ابن اسیر وای اجمع عليه المحققون من علماء البيان علماء د بیان په دې من اجماع ده چې هغه دغه کلمه ده اما بعد ده نبی اسلام نه فصل الخطاب ورکړ شو سو نبی اسلام په پاسه الحمد لله تعالی به کو به اما بعد به خبر سره ما بال اقوام دي قوم لس شي دي دې خبره کوي اذا كانوا بناقص اقوام به چې خلکو د پته ولګي دا بس نوم به مو نه بس کنه پوښې په او اما بعد دا فصل الخطاب ده يعني ايراد د کلمې د اما بعد ده د پاره د چا د فصل اذا ما اراد الخروج من التسميه والتوحيد الى الغرض المسوق له الكلام تتوي ویمه دا فصل الخطاب ستوي ها راوړل د کلمې د بعدود د پاره د فصل زکه سوی فصل الخطاب ویل په خطابونو کې په خطاباتو کې دا خطاب فصل له څنګه فصل له وای د زکه دا د فصل د پاره راځي د جدایق د پاره راځي کنه کله للفصل اذا ما اراد الخروج کوم وخت دا راوړي دا چې کله خروج وي د چانه د تسمیه او د تحمید نه مخکې او چاته خروج کوي غرض مسوق له الكلام د فصل لپاره راغی نو چې دا د فصل لپاره راغله او د فصل لپاره د وصل لپاره راځي او وصل او فصل جمع کیږي لار دې مو نشي ویل بهسته ها جی د خدا د من چې دته فصل الخطاب پر د ابن اسیر په قول باندې ښا ابن اسیر د لوی ابن اسیر کتابونه والی پوښ ځان مليان کې جی څلور کتابونه دي په د لغتو دا به تویاله به لغتو امام جوړي ها او د خو یک شو او دو او تین او چار د دې د فصل الخطاب نبی علیہ السلام له فصل الخطاب ورکړ شو هغه یو بل مطلب هم ده فصل الخطاب سمانه یو بل معنی دا کړل ها اورګورګ او کنه او مثلها او مثل د اما بعد کلمه د هاضام ده ګوره اس چا به وای چې د دا د پاره کنه د دې د پاره یوازې اما بعد کو بل سمشته هاضام ده څوک ده هاذا كم ذا رغل هذا وان للطاغين لشر مآب لشر هذا دا چیز دی اشاره ده نه چیز اشاره ده هاذا سره ها دم د تقید لپاره چې اراده او کې خروج د مخ کې مضمون نه بل جمله ته اوریدنه هاذا یې راوړ اما بعدهم دې پر راغی او هاذام دې پر راغی وشو داخله شون الته تاسو ته بیا قرآن مجید مسان شي پسې لاشه بعضی وی دوی معنا ده فصل الخطاب تلخیص الكلام تلخیص السو اما بعد کړه وی نه نشته دا چې شي فصل الخطاب څه ته وی فصل اما بعد بیا نه ده فصل الخطاب بل شي شو هغه څه ده چې اول وګړه خبرو کې او بیا دا غي خلاصه راغونډه کې چې په خلکو باندې ګوره وګړه خبرو خلکو چې دا خو د څنګه شو بیا راغونډه کې په اخر کې خبره راغونډه کې دی راغونډولو ته فصل الخطاب سو معنی شو او دا غي ما دا کړل ښه تلخیص الكلام بهذه اللهجه الاسلامي ما اريد منه چې مخکې وګړه خبرې دي کړې او بیا راغونډه کې بعض الحكم بالبينه واليمين دا مطلب دی بعض وینا الفقه في القضاء څه شي یو قاضي کنه و چې فیصله کوي او یو قاضي صحیح پوهه قاضي دغه نه کاروالي د چان د ډیر پوهه نه کاروالي
دا سوی ها فقه فی القضاء هدو خزی چې وی کنه جنگو یو دا زما زوی دی ورکه ماشوم ولې زما زوی دی خاصی دلار تاسو گواشته نشته دوه دغه دي کنه بل زما ده گواه یو طرف ته نشته دوه مو ته نه دي گواه نشته فکر دې خبره ده بس قاضي چل کو ویسے باره چل پکو چوڑا کې راوړی څه کوز دا خيار قاضي دی چې چوڑا کې راګه ده به دوه ځای کما نیم بستاشي انیم بستاشي کنه چې کومه مور وکنه کومه مور و ته پز زما ده خپل خو زوی نه وکړه جو هغه مور نه 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 وې پر کوی مو د دې شو ده دې شو خپل وې پرې کزا چې دوی چې نیم د دې شي نیم زماش هغه ته وې ښه ویزا وړه استاده چې کله مې پرې کوي دا استاده دی بل ته ګور ها په خبره ځان پوهه کوه کوم څه درسیدم دا وشو کوم دنه څوړ نو ما لم خیالي ته لاړ شي کنه دا بطريق تعويض العن بعد الحسب حسب دا صوت شرعي أورا على أنه لا منع من اجتماع الواو إيه خير لك واو راشي جو رادشي على أنه سو نشته يسمى الاجتماع دواونا مع أما كما وقع في عبارة فاخذ فن بينك قلت أما بعد رغل سرغل أصل كده يتراجع شوكو جي أواخره ده فن بيان کې اوري ټیک شو په مفتاح کې علامه سکاکی و اما بعد ویلي ټیک شو نو دا خو خیالي وي کنه چوي خیر ده سمنه نشته را دي شي کنه خبره نشته وجي وسو موږ زبردست علتونه وجدان شي راځي وصل او فصل نجم کیږي او وسو نه علام منع کراشي را دي شي ما خبره ته نه پويږي اوري نو بیا دلته کې د لګیا د په 5 نمبر حاشیه کې عبدالحکیم زبردست خبرې کړلې وای حيث قال واما بعد الته ګلر خازیر اورلې چې مفتاح کې کم ځای راغلی ها 5 نمبر ته ګورې کنه فإن خلاص اما واما بعد فإن خلاص ذكر بعض المحققين انه اذا قصد باما ضبط الاجمال بعد تفصيله اوري يكون من مزيه ان يقولوا بالجمله فيجوز الجمع بينه وبين الواو ايه عجيبه خبره کله اذا کوم چې واو او اما جمع شي دا دغه اما بعد نه چې د فصل خطاب د پاره دی یا د اختصاص د پاره دی هغه اصل کې د دې بیا بل معنا ده صدا او غبل معنی صدا ګوره ضبط الاجمال بعد التفصيل لکه مطلب چې مخکې تفصیل لا شي به سو کې نو بیا غد فصل د پاره دی نه نو بیا دی وره شي غبل هغه سره ها بمن اغرس يقول وبالجمله وبلا عند دي اما بعد ما سره بالجمله واو دي راشي ټیک شو نو فيجوز الجمع بين الواو او فائده تاكيد د مضمون د كلام ده وما وقع في المفتاح من هذا القبيل قرب المفتاح کې راغله د باز محققين هغه د دې قبيله يؤيد قول خلاصته او مخي غسني فإن خلاصته دا لفظ د خلاصي دغه کاين او اما اذا كان من اغزاء في الخطاب كمان فلا يجوز بيش الجمله ده كل ده 5 نمبر شبه یاد کې ګورې ښا غړي وړي وای ښا یو جواب خدا شو کنه یو جواب دا بل ده ما تاسو کړو هغه مې وده دا وای عوض کو کنه بل سره بعدو قائم مقام شو څوک شو بعدو دا چا ویلي رزيل او دا چا په ځای قائم مقام شو دا اما یا مثال ما خو له وجوده کې دیش کم یو هغه بیا بل جواب دا بل جواب ها هنا جوابان بس